شجره نو تاسو ته خو پته وکنه چې په صلح د حدیبیه کې حضرت عثمان نه مخکې یو صحابي د مکې خلکو ته ولېږه هغه غریب ته یې وخملال او هغه وجه خو الله ترې نه خلاص دی حضرت عمر ته وویل ته لاړ شه د مکې خلکو سره مذاکرات وکړه چې مونږ خو جنګ ته نه راغلي مونږ عمرې ته عمر صاحب ورته عذر وکړي چې صاحبه زما څه خپلوان هلته نشته او هسې نه چې بل شر و فساد جوړ شي عثمان به ولیږو عثمان هلته ډېر دوستان لري نو چې حضرت عثمان رضی الله عنه یې ولېږه او هغې هلته مذاکرات نو دلته اطلاع راغله چې عثمان یې شهید کړ رضی الله عنه نو رسول الله مبارک حدیبیه کې ونه وه هغې لاندې کېناست او بیعتونه علی الجهاد که عثمان رښتیا شهید کړی بدل او انتقام به یې اخلو که نه ویاو نو بیعتونه یې ورسره کړي دي اذ یبایعونک تحت شجره کله چې د حدیبیې دا 1400 صحابه تا سره د ونې لاندې بیعت علی الجهاد و کاغه واقع ته اشاره ده قال حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره قال عن قتادة قال سمعت عقبة بن ثوبان عن عبد الله بن مغفل المدني قال اني ممن شهد الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصم. دلته دوه روایت ذکر دی یو مرفوع د بل موقوف ترجمه الباب سره دی یو مناسبت نشته البته دومره وای عبد الله ابن مغفل مزنی وای چې زه بیعت الشجره کې تحت شجره نبی پاک سره نه عن نبی عن الخزب یو کانه د دې دوه ګوتو منځ کې ونیسو دا شی ولا رسول الله د دې نه منع کړی ولی وې په دې دشمن مړ کېږي نه کار ور باندې نه کېږي علاوه د دې نه چې د چا سترګه زخمی شي یا بل ځای نو دا کار مه کوئ. وعن عقبة بن ثوبان قال سمعت عبد الله بن مغفل المدني في البول بالمغتسل غسلخانه کې به امتیاز نه کوئ نو مسله تیره ده که غسلخانه پخی ماربل او سیمټ پکې او د اوبو وتلو لارې نو کولی شي او اوبه پرې واچوه لاړې به شي که غسلخانه کچی او د اوبو وتلو لارې نه شګه پکې خاوره نو چې اول سړی تش امتیاز وکړي او بیا اودس کوي نو چارنده اوبه یا د استنجا اوبه بولو سره لګېږي بېرته بدن ته څاڅکې رالوځي نو دې نه بیا وسوسې بیماري پیدا کېږي هسې نه چې دا د بولو څاڅکې زما بدن زما کپړو سره نه یې لګېدلي. وبه قال حدثني محمد بن الوليد الى اخره عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وكان من اصحاب الشجره بس دومره یبایعونک تحت الشجره وکان من اصحاب الشجره مناسبت ترجمه الباب سره. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق السلمي الى اخره عن حبيب بن ابي ثابت قال اتيت ابا وائل اساله فقال كنا بسفين فقال دا ابو وائل د سفین نه راغلو چې کومه جګړه د معاویه صاحب سره او د حضرت علی صاحب شوې ده دا د کوفې سره یو غر د یو طرف ته شام د بل طرف ته کوفه ده نو دغه علاقه کې د معاویه او د علی صاحب سره جګړه او بعضې جمل یادی نو چې دغه ځای کې مونږ وو علم تر الذين يدعون الى كتاب الله فقال علي نعم کیسه داسې وشوه چې کله د سفین جګړه ګرمه شوه نو دلته ډېر مړي چې وشو دا د معاویه صاحب کسانو کې وشو د علي صاحب لښکر ډېر زیات نو معاویه صاحب ته صحابه او مشوره ورکړه و یاره چې که دا جنګ دوام وکړو نو موږ ته به نقصان ډېر رسي وی نو څه وکړو علي صاحب سره روغ او که صلح مذاکرات وکړي وی نو څه صورت به وی قرآن شریف به یو دوه کسانو ته ورکو دا به لاړ شي علي صاحب ته ورته به ووایي چې معاویه صاحب وایي چې راځه جي جنګ به بند کړو په دې قرآن به فیصله وکړو وی هغه به ومني که نه وی انشاءالله وبه مني هغه کسانو ته قرآن شریف ورکو علي صاحب ته ورغل علي صاحب ته ویل چې موږ معاویه صاحب را لیږلو جنګ بندي به وکړو ډز بندي جنګ نه کوو په دې قرآن به فیصله وکړو مذاکراتي ټیم تاسو هم دوه درې کسه مذاکراتو ته برابر کې من یو کمیټي به جوړه کړو هغه به زما او ستا منځ کې فیصله وروغه هغه چې کله علي صاحب دوه کسانو دوه د معاویه صاحب نو علي صاحب په لښکر کې څوک وچي خوارج مو نو خوارجو یو دم بغاوت شروع ان الحکم الا لله فیصلې خو به الله کوي یو دی تحکیم ولی کوي په دې څلورو کسانو ولی فیصله کوي او قرآن باندې فیصله کو قرآن وی فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله وی دا معاویه صاحب ډاله ده وی دا باغیان دي
من به ورسره تر هغې پورې جنګ کوو چې دی غاړه ایښې نه تسلیم شوي نه نو علي صاحب ویل کلمت حق ارید بها الباطل خبره خو صحیح ده چې ان الحکم الا لله خو خوارجو په دې باندې نیت خراب تحکیم نه مني جنگ بندي نه مني ډز بندي نه مني دی وی جنگ دی وشي نو دلته ځکه فرمایي آیا تاولی دغه خلک یدعون الی کتاب الله چې هغې د خدای کتاب ته راغوښتی کېده ولې دا تحکیم انسه د خدای کتاب کې شته که نه فبعثوا حکما من اهله وحکما خو هغې نه تحکیم ثابت شو فقاتلوا التي هم قرآن کې شته فبعثوا حکما من اهله هم شته لیکن هغې دا نه منه فقال علی نعم علي صاحب ورته بلکل به په قرآن باندې فیصله یو څو حکمین تاسو راولېږئ څه به منګه کمیټي به جوړه شي او فیصله به وکړي فقال سهل بن حنیف اتهموا نو دلته په علي صاحب باندې دا اعتراض و چې دی ولې دا مذاکرات کوي د مذاکراتو په ځای د جنګ وکړي څه دې وکړي حضرت سهل ابن حنیف ورته وایي دا څوک چې وایي چې جنگ دی وکړي مذاکرات دی نه کوي دوی د خپل خبره باندې نظر ثانی وکړي څه دی وکړي چې زمونږ دا خبره صحیح ده که نه ده دویم دوی د خپل رای ته غلطه ووایي د علي صاحب او د معاویه صاحب د رای په مقابل کې علي صاحب هم مشر ده معاویه هم مشر ده موږ کشران یو مړه موږ به څه یو زموږ رایه به څه موږ او تاسو به د خپل رای ته د علي او معاویه صاحب د رای مقابل کې غلطه ووایي رحمت الله له وکې ده که نه ته خو قاري دی څنګه غلطه ووایي په صلح د حدیبیه کې چې مذاکرات شروع شو د مکې قریش راغله دوه درې کسان او علي صاحب د کېناسته مذاکرات په مسلمانانو شرطونه سخت لګېدلي وو که اسانه عمر صاحب دومره جلال کې راغی توره په لاس حضور ته وایي ته د الله پیغمبر یې وایه وی قرآن حق ده وایه وی دین حق ده وایه وی بیا ولې دا مذاکرات کوي دا دومره سخت شرطونه ولې منې وی عمره ته لږ سوړ شه لږ سړه سینه باندې خبر بیا ورغه ابوبکر ته ابوبکر دا پیغمبر حق ده که نه ده زمونږ دین حق ده که نه ویاو وی بیا ولې دا پیغمبر مذاکرات کوي موږ د ډاډ وکړو کې موږ جنګ کوو دا څومره سخت شرایط دي چې څه کالې به ځئ حرم ته راغلي موږ بېرته لیږي کال ته به راځئ درې ورځې زیاتې به نه تېروئ وسله به ځان سره نه راوړئ چې تاسو نه څوک پاتې کېږي هغه به پاتې او چې موږ نه در سره ځي به نه بوځئ دا شرایط دی نه مني موږ ته اجازت وکړي موږ جنګ کوو وی لکه څنګه چې موږ 1400 صحابه خپل رای د نبی پاک د رای په مقابل کې خطا وګڼلې او غلط هم وګڼلې موږ ولې رسول الله رای صحیح ده چې مذاکرات کوي نن چې علي صاحب او معاویه صاحب دا کم مذاکرات کوي او کم خلک وایي چې مذاکرات دی نه کېږي جنگ دی وشي دوی د پر خپل رای نظر ثانی وکړي او د خپل رای ته غلط او خطا ووایي لکه موږ چې حدیبیه کې څه ویلي ورته د صحابه رایه دا وه چې جنگ دی وشي لیکن حضور څه وکړه بس دلته علي صاحب او معاویه صاحب وایي مذاکرات موږ وایي جنگ نو زموږ رایه غلطه ده او خطا ده او د دې رایې څه دي په دې ځای پوه شو که نه اوس ورشه اتهموا انفسکم پر رایه باندې نظر ثانی وکړئ خپله رایه غلطه وګڼئله ګوره که موږ جنګ کولی نو موږ به جنګ کړی وی که نه هله ولې موږ په حق نه یو دی په باطله نه دي ولې دا ولوستل ورته ولې زمونږ مړي به جنت ته نه ځي د دی به جهنم ته نه ځي قال بلا قال ففیما اعطیت دنیه فی دیننا ولې موږ په دې حق دین دومره کمزوري شرایط منو اله ونرجع ولما يحكم الله بيننا فقال يا ابن الخطاب اني رسول الله ولن يضيع الله اے عمر زه د الله رسول مزه چې څه مذاکرات کوم الله به موږ ضایع کوي نه اله فرجع متغيرا فلم يصبر حتى جاء عمر را واپس شو د غصې نه ډکو حتی چې ابوبکر ته ورغی ألسنا على الحق وهم على الباطل قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعه الله
ګورا دا دی الله پیغمبر دا دی چې مذاکرات کوي دی کې به زمون ګټه او نفع یې الله به مونږ ضایع کوي نه آیت راغی انا فتحنا لك فتحا مبینا سورة الحجرات الله شاو لا تقدموا لا تفاتوا لا تفتاتو څه معنا ده بلا مشوره فیصله مکوي یو او قول او عمل کې له حضور نه سبقت مکوي د حضور مجلس کې د حضور نه په قول او عمل کې سبقت مکوي که یو خبري اول به رسول الله کوي که یو عملي اول به رسول الله کوي که خبره کوي مشورې سره امتحن اخلصا باب تنابزوا بدعاء بالكفر بعد ولا تنابزوا بالالقاب د چا په لقب باندې عیب ملګوي یا دوسا اے کافره اے هندو اے سکا وی دا چاته مو چې هغه مسلمان یل يلدكم ينقصكم علتنا نقصنا الا شیلتکم ولله تعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه خپل اوازونه د رسول الله دی आवाज نه مو چته وی کنه یار الله تشعرون تعلمون منه الشاعر وبه عالم تویل وبه قال حدثنا عيسى بن صبان بن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن ماء عن ابي مليك قال كاد الخيران يهلكا ابا بكر وعمر رفع کان الخيران قریب و چې دا دوه محترم او معظم او بهترین انسانان چې ابو بکر د عمر دا یهلکان چې دوی هلاک شوی وي خیران ابو بکر عمر مراد دا چې چلو شوخه چې د یمن د بنو تمیم قبیله یو وفد را بیا چې کله واپس ته رسول الله ته وی چې موږ سره یو معلم ولېګا چې هلته موږ ته د دین تعلیم راګي نو ابو بکر عمر خو د نبی پاک وزیران او مشیران دي ابو بکر دی یو کس نامه واخته قربان دا ور سره ولېګا عمر صاحب د بل نامه واخته وی دا ور سره ولېګا دې کې ابو بکر عمر ته غوسه شو یار عمر بل کار دی نه نو چې زهره خبره کوم ته زما مخالفت چې زهره خبره کوم ته زما مخالفت هغه ول ما خو ستا مخالفت نه کړه خو تام رائے ورکړه او مام ورکړه اوس خوخه د حضور د چې د چا رائے باندې عمل اې دې आवाज اوچت شو آیاتونه را لا ترفعوا اسداد دې دواړو باکې راغلي نو ځکه وی قریب و چې دا دوه بهترین افضل ترین انسانان هلاک شوي وي ان تحبط اعمالكم راځي ور پسې شاته کنه رفع اصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ان قدم عليه الركب بني تميم فاشار احمد بالاقرب بن حابس ابو بکر ویل چې اقرا بن حابس ور سره ولېږي واشار الاخر برجل اخر قال نافع لا احفظ اسمه فقال ابو بكر يا عمر ما اردت الا خلاف قال تبل اراده نه لري مگر زما مخالفت کړه فارتفعت اصواتهم ففي ذلك فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن ابيه يعني ابو بكر ګور عمر وې تراغه خبره کوله چې رسول الله واو راوغته تپوس وکي او عروه ابن زبیر وی ولم یذکر عن ابيه انا ابا بکر د خپل پلار ذکر ونه ک پلار ورته مجازان ویل ځکه ابو بکر د عروه نه کده کنه اله د اسماء بیبي زوی د اسماء بیبي د لور ده وبه قال حدثنا علي بن عبد الله الاخر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انتقل ثابت بن قيس فقال رجل يا رسول الله یو څو ورځې ثابت ابن قیس جمعات کې نخ کارې ده رسول الله ته پوسو کاله ک ثابت نخ کاری ایو ویل چې زما گاونډي د انا اعلم لك علم زب حال احوال راوړم فاتاه غورغه فوجده جالسا في بيته وی کته چې د پکور کې ناس د مون کې سن راسه سر زوړن کړه د جاړي هغه ورته وای دا گاونډي فقال له ما شانو کولی څه چل د جاړي قال شر ډیر بد حال مې ده ډیر بد حال مې ده ما وی ولې د بد حال ده وی زما आवाज د حضور په आवाज باندې اوچت پټول صحابو کې هغه صحابي چې د आवाज ډیر اوچتو طبيعي خلقي فطري تور باندې هغه ثابت ابن قیس او قران وی لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون وی زما आवाज د نبی په आवाज اوچت ده حال می ډیر خراب د ز جهنمی ما ز جمعه ته نظم اگر هغه بیرته دا گاونډي حضور ته ویل وی چې هغه وی چې حال می خراب د زخه جهنمی ما وی وی چې زما आवाज د نبی په आवाज باندې اوچت د قران وی چې आवाज مو اوچت وی ورنه عملونه بم تباشو تاسو ته پته نه وی ورشه ورته ویل ان ليس من اهل النار ولكنك من اهل الجنه
ته جهنمی نه ته جنتی داستا आवाज چې اوچت ده دا طبعا خلقتن فطرتن اوچت ده او هغه आवाज د من راغلی چې تکلفن سړی اوچت یل كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حبط عمله من اهل النار فاتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه قال كذا وكذا وقال موسى فرجع اليه المره الاخره ببشاره عظيمه فقال اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه باب قول الله تعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات دا بنو تمیم قبیله والا وفد چراغه دا خو چون کې تهذیب او آداب او اخلاق نه خبر نه وو د حضور د کور دروازې سره ودرته الله د جمع ته ډېر ټیم پاتیو یا محمد اخرج لینا محمد راوزه مونږ ته او صلی الله وای کده دا خلق چې من وراء الحجرات د دروازو نه بهر ولال دی او نبی ته आवाज کوي اکثرهم لا یعقلون اکثر تعذاب او تهذیب معلوم نه ده کله انتظار کړه ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم کله انتظار مسجد نبوي کې کړه وای او رسول الله د معمول مطابق راوته وای نو دا ډېر راخواله وبه قال حدثنا حسن بن محمد الى اخره قال اخبرني ابن ابي هريره ان عبد الله بن الزبير اخبره انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر امر القعقاع بن معبد وقال عمر بل امر الاقرع بن حابس فقال ابو بكر ما اردت الا خلافي فقال عمر ما اردت خلافك وتمالي حتى ارتفعت اصواتهما فنزل في ذلك ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله دی الله رسول د رسول نمخ کې خبره مکوي کنه او आवाज مو چته ویل حتى انقضت الايه باب قول الله تعالى ولا انهم صبروا حتى تخرج اليه کبنو تمیم قبیله والا صبر کړي وای حتی چې حضور د معمول مطابق لاوته وای دیتا دا بدی د بار ډیره بهترینه خبره و لیکن دی صبر ونه ک بلکې आवाज یې وکړ سوره قاف رجع بعيد ذالک رجع بعید دا دوباره ژوند د امکان نه لري ده کافرانو به چې مسلمانان وي موږ به دوباره ژوند کیږو دا دویم ژوند او دوباره ژوندون د امکان نه لري خبره ده مالا من فروج فتوقه بوجه استحکام اسمان دومره مستحکم ده چې تاسو به اسمان کې سوري ونه ګورئ فروج فرج د مفرد په معنا د سوري دا به تاسو ونه ګورئ ورید هغه ته وی رګ ته چې د مړی نه تاو راتاویل والحب حول العاتق هغه رګ د مړی چې د مړی نه تاو راتاوی وقال مجاهد ما تنقض الارض من عظامهم ازمکه د دې بدنونه خاورې کوي کنه تبصره بصيره لار خودل نور تحب الحسید اضافت د صفت موصوف ته هغه فصل لري بلای شوی باسقات اطوال چې دال څنګه ډېری وګدي دي افعینا افعیا علینا دا استفهام برای انکار ده آیا موږ ستومانه شوي په اول ځل پیدا کول باندې موږ چې دا مخلوق اول ځل پیدا کو ولدي پیدا کول موږ ستومانه کړیو چې په دویم ځل بستومانه شو څنګه چې اول ځل پیدا کړیو موږ ستومانه نو ام دقه شاد بتا سو دویم ځل د زمکه نه راوچته ور وقال قرينه الشيطان الذي قيل له فنقه ضربه تاسو ګرځي په فعل بلاد په بازارونو کې او د خدای د قدرت کرشمي وګورئ اول قسم على يحدث نفسه بغيره حين شاف معنا دا ده چې اول قسم د زړه توجه حضور برابر او په زړه کې نور خیالات میالات ناراضیل رقيب عتيد رصد سائق وشهيد الملكين كاتب سائق وشهيد و فرشته یو کاتب او بل شاهد دا بد د سره د قیامت پر ورځ روانیه شهيد شاهد بالقلب حاضر القلب چې د زړه حضور برابر یا او نبی په جنت کې لوګوب ستومانیه وقال غيره نبيت الكفر او ندوید ویل کېږي غونچک تا لکه دا بن ګوپی غوندې د کجوره او د قرنګ د کیلو دا پکې پټي وي اچانک غلاف وس پړو دلې شي او هغه کجوري او کېلې راخکار شي ادبار النجوم او ادبار السجود كان عاتم يفتح ادبار النجوم د سبامون و ادبار السجود د ماخمل
كان عاصم يفتح الذي في قاف ويكسر الذي في الطور یعنی دغه د آیات یو سورت قاف کې راغلی یو سورت تور کې راغلی ده ادبار النجوم و ادبار السجود نو عاصم به یو ځای هغه مفتوح ویلې په سورت قاف کې ادبار او په سورت نجم کې به ادبار مکسور ویلې او معنا د دواړو یو ده. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوم الخروج اکه مورا چې د قبرونو راوځي بیا الله تعالی به جهنم ته وي ډک شوې کنه جهنم به زبان قال یا به زبان حال وي حل من مزید نور څوک نشته چې راوایي چې ال وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود الى اخره عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل المزيد حتى يضع قدمه فتقول قط قط دا قدم چې کې دی الله پاک بیا به جهنم ګوره دا قدم د متشابهاتونه ده متشابهاتو کې څلور مذهب لري مشبهه معطله مؤوله مفوضه او زمونږ استاد مذهب د تفویض ده قدم ثابت کما یلیق بشانه او کیفیت علم مونږ ته نشته ده د جنت او د جهنم سره جګړه و جنت ول زه بهترم جهنم ول زه بهترم الله تعالی د دې منځ کې فیصله ووروله جنت ته وي ته زما میهمان خانه چاته چې میل مستیا ورکو مغتا لراولم جهنم ته وي ته زما جیل خانه سوت سزا ورکوم تعالی راولم او تاسو دواړو سره می وعده دې ډکې دوه جهنم باندې ډکی حتی یو تور مخلوق برا پیدا شي ظلمانی الله بوئی دا زما قدم ده هغه به جهنم کې کیری بیا وډی ډک شوې کنه وې دا جهنم به تختشي داسه بیا به چغه وای قط قط بس دا بس دا بس دا جنت بم نډکی جنت ته به یو بل مخلوق را پیدا کی نورانی الله تعالی بوئی دا زما قدم ده جنت کې به کی دی جنت ډک شوې کنه یا الله قد باس نور ډک شمل. وبه قال حدثنا محمد بن موسى القطان الى اخره عن ابي هريره رضي الله عنه رفعه اكثر ما يوفقه ابو سفيان يقال لجهنم هل امتلأت فتقول هل المزيد فيدع ربه تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قد قد بس دا ډک شوما یا بزبان حال یا بزبان قال. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الاخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنه والنار وقالت النار مناظره وکړه جنت او جهنم ال وصرت بالمتكبرين والمتجبرين زغور شوه ما ته به متجبرین دا چې چا په دنیا کې تکبر او تجبر او زبردستیان ټرمپ برازي نتنیاهو برازي دا غټ غټ کافران ظالمان جابران جنت مالی لا يدخلني الا ضعفاء الناس ولی زمات څنګه خوش قسمتی ده ما ته به ضعفات طالبان مریدان سالکان نیکان صالحان به ما ترازی وسقطهم او کم مسلمانان چې د خلکو د نظر نه پریوتی غیر مشارون الی بنو او غریب او فقیر خلک چې چا به نوم ناخشته هغه به مال رازیل. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك تزما رحمت زرهم کوم پچا چې وړم پتا باندې هغه بندگان تعالی راولم. وقال لنا إنما أنت عذاب وعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منهما هر یو بډکیږي. فأما النار فلا تمتلئ حتى يدع رجله فتقول قط ډک شوما بستا فهنالك تمتلئ ويزوى بعض لا تختب شي زین جهنميان په زینو لکه یو شی چې ته په خو په خېج او تخته غیل ولا يظلم الله من خلقه احد واما جهنم تتلل په عدل الهی دی الله په چا ظلم نه کوي چې ظلم وکدا عدل د چ دی ولېګل. واما الجنه فان الله ينشئ لها خلقا نورانی مخلوق به پیدا کی او نسبت به الله خپل قدم ته کیا به جنت کې کیږي جنت ډک شو یا الله ډک شو. باب قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. د طلوع الشمس نمخ کې د سبامون د غروب شمس نمخ کې د مازدیګر برای اهتمام بشان د ټول المنزون اهتمام کوي خو د دوه خصوصي خیال ساتي. به قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم إلى آخره عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل القمر ليلة 14 فقال
تاسو به د الله په ملاقات کې یو بل ته دکې نه ورکوي غاڼو ګونه بنئ چې هغه دغه ټول به ویني لکه د څوارلسمې شپې سپوږمۍ نو که ستاسو دا تمنای چې الله موږ ته خپل ملاقات راکړي نو کوشش وکړئ چې مغلوبه نه شئ په دې دوو لمنځونو یعنې دا دوه لمنځونو اوقات په تاسو غالبه نه شي وده پاتې نه شئ یو قبل طلوع شمس د سهار مونځ جمع سره وکئ مغلوبه نه شئ مازدیګر مونځ جمع سره وکئ مغلوبه نه شئ ففعلوا ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع شمس د سهار مونځ وقبل الغروب د مازدیګر نو تاسو ته به الله خپل ملاقات نصیب کړي قال حدثنا ابو الى قال ابن عباس رضي الله عنهما امره ان يسبح باطفال الصلاه كلها يعني قوله واطفال السجود سجود ذکر د جز مراد نه کول دا یعنی تاسو د ټول المنځونو نه وروسته تسبیحات وای او استغفار وایل سوره الزاریات د جمع مؤنث اسم فاعل صيغه ده هغه هواګانې چې الوزي شګې کانی خاشاک په فضا کې وقال علي رضي الله عنه الرياح وقال غيره تفرق او بعضی وی چې مطلق هواګانې بعضی وی زاریات هغه تزرو تفرقه چې شګې او کانی او خس او خاشاک فضا کې الوزي رالوزي وفي انفسكم تاكل وتشرب فيما قرآن شریف کې د الله د قدرت دو قسمه دلایل دي انفوسی افاقی انفوسی دقه دی وفي انفسکم فلا تعقلون لغزان ته وګورئ نو تاسو به قدرت کرشمه دی الله وجود او وحدانیت معلوم دي الکه منګه د وبم پام دی یو خلاص خوراکم په خله باندې کو د مشروب او ماکول منفذ او مدخل یو او مخرج بیا دو دي د خدای قدرت ته وګوره دنیا کې کسړې ډېر تګ یول وبوس کی بیا خوراک او کډیر وګي یول خوراک کوي بیا وب او کچې ته د دې یول اروي دا دی وتلو بیا په خلکو ته ډېر تکلیفو الله تعالی د مخرجین دو پیدا چې او سړی ته شمیتیازم ټینګ کړی ده او غټ او د سماتم ټینګ کړی ده نو که یو کوي بل تکلیف ور کوي نو الله تعالی لارې دو پیدا کړې دی وتلو د وړو بولو د پاره ځان لار د غټو بولو د پاره ځان لا وې دین ته د الله قدرت او وجود او هستی معلومه کړه فسكت فجمعت اصابعها فضربت به جبهتها والرميم نبات الارض اذا يبس وديثا فسكت فجمعت اصابعها فضربت به وجهها کله چې فرشته ابراهيم عليه السلام دراغله او زیاغه ورته غسخه ورید کا دی ونه خوړه فوج صفی نفسه خیف وډار زکه چې هغه زمانہ کې دستور داو چې د چا کوړه به میلمانه رالو خوراک به ونه ک نو میلمانه به خراب نیت راغلیو هغه به د دشمنی په نیت راغلیو ابراهیم علیه السلام ته یې مخه فکیګه مونږ فرشتي مونږ خوراک نه کوو نو څنګه راغلی وې تا ته د زوی زیره درکو او د لوط علیه السلام قوم تبا کو نو خزه دروازې سره ناسته و دا خزه چې عجیبه خبره ووري نو داسې کې وای ډوب شوما وای زما قسمت دا دواړه لاسونه په دې مخ باندې کې خودل وای زما قسمت په دې بډې ته بډې تو کې اوسوي ذکر سلو کلو و بیبي ابراهيم عليه السلام د دوه کم سل کاله نو دا ورته حیرت ښکارا شو چې سلو کلو بډې ته اوسوي فسوکت وجه مخه داسي کا د دا یو محاوره د یو عادت د زنانو ده لموسعون الى ذو سعه وسيع القدرت موسع ويل وكذلك على الموسع قدره یعنی په قوي او زورور او مالدار د هغه وس مطابق ده زوجين الذكر زوجین جوړې ته وي تور سپین خوګ او ترشه مذکر او مؤنث د قرنګونه الوان او مذوقات ټول ته شامل ده ففروا من المعصيه الى طاعه الله یا ففروا من عذاب الله الى رحمه الله الا ليعبدون ما خلقت على السعادة من اهل الفريقين الا وای چې خدای دا جنات او د انسانان عبادت ته پیدا کړي من کو وینو ډېر جنات دي شرارت کوي کافران دي ډېر انسانان دي
دا وینا ما خلقت اهل السعادة من اهل الفریقین په انسانانو پیریانو کې چې کم نیک بخت دي هغه می توحید دی پاره پیدا کړی دي هغه فطرتن توحید سره مناسبت او چې کم بدبخت دي هغه توحید نه مني الا ليوحدون وقال بعضهم نو بعضو په انسانانو پیریانو کې توحید ومنه ولي خلقهم ليفعلوا ففعل غي ومنه وبعضهم او بعض نور چې دي وترک بعض او بعض نور دا پرې خود وليس فی حجت لاهل القدر دا د اهل قدریو د پر دلیل نشه جوړې دی چې ګوره دا خټول مجبور دي چاته لیکل دي جنت او چاته جهنم نو جنتی په جنت ته تلو کې معذور جهنمی په جهنم ته تلو کې تب ورته اهل سنت وای چې اصل کې د هر یو انسان او پیری په اصل تخلیق کې الله دا صلاحیت خو قابلیت چې دا د توحید اومني لیکن هغه صلاحیت او قابلیت بیکاره ک په خپل اختیار د دلالت لار غوړه کړل والذنوب أنت العديم وقال مجاهد سرة صيحة ذنوبا فی سورتن خزیناست و برچخانه کې سورتن صیحتن چغه کړه ال فاقبلت امراته فی سورتن فسكت وجهها العقيم الذي لا تلد وقال ابن عباس رضي الله عنهما والحب والسواء او زماره قسمی پاسمان چې الله سیده و درول او خیسته جوړ کړل في غمرة كدراتهم يتمادون دا کافران په دې دلالت کې دي نوبت په نوبت بدوی من هلاکو نوبت په نوبت نمبر په نمبر تواصوا وتواتروا وقال مصورة معلمة من السماء هلا سورة الطور وقال قتادة مسطور مكتوب وقال مجاهد الطور الجبل بالسريانية مدین کې یو غر ده په سوریانی کې ورته جبل الطور وای او دا په هغه څلورو غرونو کې شامل ده چې د قیامت په ورځ به الله جنت ته نقل کوي رقم منشور صحيفة وسقف مرفوع سماء والمنشور الموقد وقال حسن تجر حتى يظهر ماؤها فلا يبقى به سمندرونه به ټول وسوځيږي په سمندر کې به یو څاڅ کې وبوم پاتې نشي وقال مجاهد لتنا ونقصنا وقال غيره تمور تدور احلامهم اتامرهم احلامهم بهذا ایا د دې عقلونه دې ته بده کفر باندې امر کوي وقال ابن عباس رضي الله عنهما البر اللطيف به حد ډېر مهربان بادشاہ الله قطعا المنون الموت وقال غيره يتنازعون اهل جنت به جنت کې جګړې کوي الکه جنت خو د جګړو ځای نه ده کنه د دې معنی دا ده چې بطور خوشتبي بطور سیر او تفریح د شراب او ګلاسونه اهل جنت په خپل کې یو د بل نه اخلي لکه دلته وټل کې روټي تناستي یو د بل د لاسه ګلاس راخلي ولی الته شراب کم دي الته ګلاسونه کم دي دا بطور خوشتبي بطور تفریح بطور سیر بطور مزاح و مذاق با یو جنتی دی بل د لاسه د شراب او ګلاس په حقیقت کې جګړې الته نه یې وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن ام سلمة رضي الله عنها قال شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتكي وقال توفي من وراء الناس وانت راكبة فتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جنب البيت يقرأ بالطول وكتاب مسطور على شاب مور بيبي لکه په سورلۍ باندې طواف وکړ الى اخره عن محمد بن جبير عن ابي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول فلما بلغ هذه الايه ام خلقوا من غیر شيء ایا دی پیدا شوی دی بغیر خالقا ام هم الخالقون یا داستاسو بوتان په خپل خالقین دي څوک پیدا کړي ام خلقوا السماوات والارض درې مدار ایا تاسو بوتان او اسمانونو زمکه پیدا کړي بل لا یقینون بعد کې د مشرکین یقین په الله باندې نه لري ام عندهم خزائن ربک ایا تاسو بوتانو سره د رب العالمین خزانی دي ام هم المسیطرون آیا د خزانو ساتون کې دي دا یو خبرم نه ده وای د آیات چویل د جبیر پلار محمد وای زما پلار جبیر او د جبیر پلار مطعم
وای مطعم وای کاد قلبی قریب و زمازله ان یطیر چې د یره د لاسه وچودیږي چې ما د مشرکینو مزمت واورید د بوتان والا سورة النجم وقال مجاهد ذو مرة ذو قوة ذو مرتن وګوره ذی قوتن نو ذی قوتن نه پس تفسیر په ذو مرتن باندې هغه دادا ذو مره هغه چاته وای چې علمی عملی او جسمانی قوت الله ورکړي او دلته جبريل مراد او دی الله نه پس علمی عملی جسمانی قوت الله پاک جبريل ته ورکړي ده حتی چې جبريل او نبی پاک دا شو لکه د یو کمان دوا د یو لیندې دوا کمانه د دوا کمانونو برابر فاصله په شب معراج کې د رسول الله مبارک او د جبريل په منځ کې پاتې شو یا دوا کمانه د یو قوس یا د یو قوس دوا کمانه د یوې لیندې دومره فاصله رسول الله جبريل ته قریب ول کیسه دا شو واعطى قليلا واقدا دلته نظر ابن حارث ته رسول الله مبارک ورغه ولید ابن مغیره ته د اسلام دعوت ورکاغول ټیک د مسلمانېګم یو بل کافر دا هغه ظالم خبر شو ډیر مالدار و د شپې د ولید بن مغیره کور ته ورغه وی خبر شوم چې محمد در تراغله و یو وی څه درته ویل وی د اسلام دعوت راک وی قبول کړي خو بدنی وی قبولوم وی پام کو چې قبول نه کې وی چې قبول نه کوم خو عذابونه دي بیا به څوک نو دا کافر ورته وی ستا برخه د جهنم عذابم زما او تا ته به 1 لک روپۍ درکما خو ته مسلمانې هغه ټیک ده نو یو 100,000 روپۍ ورته ورکوي نور به بیا درکما او د آخرت عذاب دم پما خو چې مسلمان نشي سحر راغی رسول الله ته وی چې صاحب زنه مسلمانې ده بیا ورغه کافر بس جنور پیسې راکغه خپل کار کوا خوش بد دې کول چې بیرته کافر شوه اچ کوم می در کړی هغه در نالم او د آخرت عذاب دې په خپل نو خدای وی افرایت الذی ایت اولی دا غسړی اعطوا قلیل چې یو لکو کې 100,000 ورکې اتیا نو ور کړي واکدا او نوري ور باندې بند کړیاله رب الشعراء هو مرذم الجوزاء ور حمل ثور جوزا د جوزا په میاس کې چې کومه ستاره راخیږي هغه ته شعرا وي الله تعالی دی هغه مالک هم ده الذي وفى ما فرض عليه قریب اشوارا قریبیدون کې عازفه د قیامت په نومونو کې یو نوم ده کنه ورتمت څه ته وایي او ګوره چې دوه معناګانې دي یو ډیره قبیحه بلکې اقبحه معنا ده ورتمه به دې ته ویلې وای کله بچ دې ته د آخرت خبرې کېده نو دی بس وانتم سامدون تاسو ورتمه کوله دا باز خلک دا کار کوي خو مونږ ته ډیر قبیح ښکاری بلکې د قوم لوط په اعمالو کې یو عمل داو دا یو لاس نه ده دا د ترخ کې دننه کې دننه او بیا دا زیاده سیدا سکی تیزان غوندیا چې عام لیدل ده هغه ته برتمه وای تاسو لګیا له د لاسونو تیزان اچوي او دویمه برتمه معنا دا یو لوبه د لوبه یتغنون بالحمیریه د یمن د حمیر قبیله په جبه سندرو توای قیامت را نږدې شو تاسو په زید دي چې فکر اخرت کې سندر وایل او یا د لاسونو تیزانه چوي قال عكرمة يتغنون بالحميرية شابه شابه فتمارونه فتجادلونه ومن قرأ فتمارونه يعني فتجحدونه وما ذاق البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم ندی کاږي شوه سترګې د نبی پاک او نه د حد نه تجاوز کړي مارا چې په شب معراج کې ملکوتی سفر کې څلی دلی دی وما طغى ولا جاوز ما رأى فتماروا كذبوا وقال الحسن إذا هوى غاب وقال ابن عباس رضي الله عنهما أغنى وأغنى أعطى فأرضى الله تعالی مالدار کول کوي خزانه ور کوي الله تعالی مال ور کوي او خوشحالي ور کوي اخنه
خزانه ور کوي اقنا خوشحالي ور کوي اغنا مالداري ورغه وبه قال حدثني يحيى الى اخره عن مسروق قال قلت لعائشه رضي الله عنها يا امتا هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه آیا په شب معراج کې نبی پاک رب پستر ګلیدل او کنه د ابن مسعود ابن عباس را دار چې لیدل او عائشه ابي وی نه ولیدل فقالت عائشه ابي ورته وی د مسروق ته لقد قف شعري مما قلت استا په خبرو زما د بدن ویختان ودرېدل څومره سخت خطرناک خبره دی وکړه اين انت من ثلاث ولتا د درې خبره معلومه نه دي تل دې درو خبرونه چیرته تا ته معلومه نه دي من حدث كنا چې چاته د درې خبره وکړي فقط کذب د دروغ ویل دي اول من حدث کان محمدن را ربا کچا درتول چې محمد علی السلام د سر پستر کو باندې په شب معراج کې رب لیدل فقط کذب د دروغ ویل دي د زړه پستر کو او د سر پستر کو جبريل قتل دا ثم قرات لا تدركه الابصار سترګ الله نشي لیدای وهو يدرك الابصار او الله مبصرات ویني وهو اللطيف الله باریک د الخبير خبردار دو دعوی دو دلیله لا تدرك الابصار لانه خطيب وهو يدرك الابصار لانه خبير وما كان لبشر او مناسب ندی او بشر ته یکلمه الله چې الله سره خبرو کې الله وحیا مگر یا به وحی او من ورای حجاب یا به پردې د شانې مخامخ نشي کوي ومن حدثك انه يعلم ما في غد او کچا درتول چې الله ته د مستقبل حالات معلوم دي علم غیب ذاتی تکوینی بیا زمانی او مکانی دا صفت خاصه دی باری تعالی ده او علم غیب احکامی اغا الله انبیاء تم ور کوي کچاب درتول چې علم غیب ذاتی تکوینی نبی دشتا فقط کذب ده دروغ وای بیا مور بی آیات ولستو ما تدری نفس ماذا تکسب غدا هیڅ چاته دا پته نشته چې مستقبل کې بده څه کوي ومن حدثک او کچا دا درېمه خبره درته وکړه انه کتم چې رسول الله پاسمانی وحی کې څه پټ کړی دي فقط کذب د دروغ ویل دي تاسو د آیات ته وګورئ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک پیغمبر اور سو امت ته هغه چې د رب له طرفه ته وحی کیږي الایا اقرا الایه الى اخره ولكن را جبريل دا چوي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دا دنا او تدلى او قاب قوسين دا د نبی پاکو د جبريل منځ کې دا کیفیتو نه دی الله پاکو د رسول الله فاوها الى عبده ما اوها خپل بنده ته وحی وکړه التم تقدیر او باسو شاتر روان ده فاوها الى عبد الله ما اوها في صورته مرتين بلکې رسول الله جبريل په خپل اصلي شکل کې دو ځلې لیدل یو ځلې په شب معراج سدرۃ المنتهى کې او یو ځلې په غار حرا کې دا دلته چې راځي زمایر جبريل او رسول الله ته راځي دي نه رسول الله او الله پاک بس